बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम द इम्प्लीकेट तैयारी हवाले सरा लेक्चर नंबर 5 ते और नंबर चैप्टर नंबर 3 पार्ट फर्स्ट ते देखिए वो फोर्स मोमेंटम प्रोजेक्टाइल मोशन मुतालिक एमसीक्यू सॉल्व को जिंगुलो बे एमसीक्यू तास uguri now a stone is thrown vertically upward with velocity v at half the height its velocity is come chadi یو سټون موږ بره ورخوشي کو دغه ویلاسټي وی وي نو په سنټر کې په هاف کې به دغه ویلاسټي سی وي ټیک شو نو ګوره کله چې یو باډي موږ انیشلی موږ ورلړه کو نو هغه انیشلی ویلاسټي خو وي شوه ټیک شو فاینل ویلاسټي ته پته را چې په هایست پوینټ باندې همیشه به وي او تاسو سره زیرو وي ټیک شو دې موږ ته وایي چې په دې سنټر کې به د ویلاسټي څومره یعنې دلته به د وي اف څومره دا اصل کې پوینټ دی دې لپاره موږ امید اچول کوو چې تھرډ اکویشن اف موشن تاسو یوز کوئ هغه موږ سره دی چې وي اف سکویر ماینس وی آی سکویر از ایکول ټو 2 جی بل دغه موږ سره ماینس راځي ځکه چې بوډي اپورډ موشن کوي لګیا دی 2 ا اس په دې باندې موږ سره 2 جی ایچ راو ټیک شو اوس وی اس موږ سره 0 دی نو 0 دغه کیسه ختمه شو ماینس وی آی سکویر او دا 0 ختم کړي او ماینس 2 جی ایچ ماینس او ماینس دلته کې کینسل شو تاسو سره د وی سکویر یو ویلیو راغی او هغه دا 2 جی ایچ دا د فل هایت لپاره شو اوس چې کله هایت د دیو چې په سنټر کې هاف هایت وي دا وی اف څومره نو بیا د پر ګوره اگین تھرډ اکویشن وی اف سکویر ماینس وی آی سکویر از ایکوال ټو همدغه شانتي ماینس 2 جی ایچ پر راځي ځکه چې بوډي چې کنه نو اپورډ موشن کوي لګیا دی ماینس 2 جی ایچ اوس وی اف فایند کول دی د وی آی په ځای باندې متاو سره راشي وی سکویر ځکه چې دی ویلی دی چې د باډي از مووینګ وذ وی thrown with v velocity minus 2 gh اوس دلته کې تاسو د v سکویر د خوا شیفټ کړئ نو vf سکویر is equal to v سکویر minus 2 gh دلته کې به هایت تاسو سره راځي هایت په موږ سره راځي هاف نو دا هایت چې دا موږ h by 2 وشي دا موږ سره مین اکویشن دی کنه هایت چې دا به h by 2 شي دلته موږ یو ډیش واچوم ټیک شو دلته h by 2 راشي اوس دلته کې تاسو ساده حساب کتاب دی کوي دا 2gh چې کوم دی دا تاسو ریپلیس کړئ چا سره v سکویر سره ټیک شو یعنی دا v سکویر ټیک شو نو vf سکویر از ایکوال ټو v سکویر ماینس د 2gh په ځای باندې ورشي v سکویر دلته کې v سکویر پټ کړئ او دا ډیوایډ بای 2 اوس موږ سره اکویشن څنګه شو تاسو وګورئ کنه نو vf سکویر موږ سره راغو دا دی v سکویر دا دی ماینس v سکویر بای 2 نو 2 به موږ دلته ال سی ام شي ال سی ام چې تاسو ملټیپلای کما نو ما سره 2v سکویر راشي دلته کې ملټیپلای کوم نو 2 به کټ شي نو ما سره v سکویر راشي نو ما سره راځي 2v سکویر ماینس v سکویر ما سره راځي v سکویر ډیوایډ بای 2 ما خو چونکې v اف پکار دی نو انډر روټ په دوه سایډ ته واخلو نو موږ سره v اف راشي دلته به دا کینسل شي نو v به راشي او دا باندې به انډر روټ ساين پاتې شي ځکه چې د 2 انډر روټ موږ سره بیا یو فریکشن راځي نو دا به موږ په دې فارم کې لیکو مطلب سره v اف سره v ډیوایډ بای انډر روټ 2 تاسو وګور آپشن نمبر ډی چې نه v ډیوایډ بای انډر روټ 2 دی ټیبل ام سی کیو ته راشي A stone is dropped from the top of a tower and reaches the ground in 3 seconds. What stone چې کوم دی height نه راخوشې شو then the height of the tower is تاسو همیشه ساتئ کله چې یو بوډي د height نه لړ کیږي کنه نو د انیشل ویلاسټي به همیشه 0 وي کله چې ټاپ نه راخوشې کیږي نو وی آی خو د 0 شو جی تاسو پته راځي دا په پازیټیو وي او 9.8 په وي میټر پر سیکنډ سکوير ټیک شو ټایم واغښتو 3 سیکنډز دا خبره هم کلیر شو هایټ په دا ټاور څومره نو هایټ فایند کولو لپاره موږ سره دوه فارمولې دي یو تھرډ اکویشن اف موشن دی او یو سیکنډ اکویشن اف موشن دی خو دلته کې تاسو سره وی اف چونکې نشته نو موږ به سیکنډ اکویشن یوز کوو او هغه دی اس از ایکوال ټو یا اچ از ایکوال ټو یو مطلب دی وی آی ټي پلس هاف ای ټي سکویر نو وی آی ټي پلس یعنی 1/2 جی ټي سکویر ډېر آسان کوېسچن دا خو به 0 شي ځکه چې وی آی موږ سره 0 دی نو اچ به موږ سره څه برابر راشي ګوره 1/2 د جی په ځای باندې 9.8 راشي او د ټي سکویر نو ټي د 3 برابر دی نو د 3 سکویر موږ سره 9 راشي
ٹھیک شو اوس ګوره 2 1 دا 2 او دا وشي 4.9 او 4.9 او 9 څنګه ملټیپلای کو او دې نه موږ سره خاص ساده الفاظو کې 44.1 میټر راځي. بیا تاسو راشي ام سی کیو نمبر 3 ته په بل سلاید باندې وراشو. A ball takes t seconds to fall from a height h1 and 2t seconds to fall from a height h2. ګوره دلته کې ټایم چې کوم دی نو هغه ډبل لګي. ټیک شو دلته کې ټایم چې کوم دی هغه سنگل لګي. and then h1 by h2 ریشو چې کوم دی فایند کول دي چې h1 او h2 به څه ریشو وي. لومړی تاسو ګورئ کله چې دا بوډي چې کوم دی د هایټ h1 نه راخوشی کوي پر دا هایټ h1 شو دلته کې ټایم لګي t او چې کله هایټ h2 شي دا هایټ h2 دی نو بیا ټایم لګي 2t او د h1 او د h2 به څه ریشو وي. نو لومړی خو تاسو ګورئ د هایټ لپاره چې کوم دی فارموله ولیکئ. کله د ګوره بیا ما خبره شوه چې کله بوډي د هایټ نه راخوشی کوي نو وي آی به څه شي 0 شي. دا خبره یاد ساتئ د ټاپ نه چې کوم دی نو ګوره تاسو چې کوم دی h1 h is equal to نو ته به ولیکئ h1 is equal to vit plus half at square vi چونکې 0 دی نو vit به ترنه ختم شي 1/2 at square به پاتې شي نو 1/2 gt square. دا موږ ته یو اکویشن شو. دا شان دی h2 واخلئ نو h2 is equal to 1/2 g دلته به دا ټایم په دې باندې به 2t راشي ځکه چې هغه ویلي دي چې کله دا h2 نه راخوشی کېږي نو بیا به ټایم 2t وي. نو دلته به څومره سره راشي h2 is equal to 1/2 g دا 2 سکویر موږ سره 4 راځي نو 4t سکویر موږ سره اکویشن 2 شو. اوس h1 by h2 په څنګه فایند کوو نو اکویشن 1 په 2 باندې ډیوایډ کړئ یعنی 1 ډیوایډ بای 2 نو تاسو به راشي h1 ډیوایډ بای h2 is equal to 1/2 gt سکویر ډیوایډ بای 1/2 g into 4t سکویر. وګوره 1/2 هم کینسل g هم کینسل t سکویر هم کینسل تاسو 1/4 راځي. دا تاسو را صحیح جواب دی. اوس که تاسو وګورئ نو په دې کې آپشنز دي 2 دی 4 دی 0.5 دی 0.25 نو 0.25 چې دی دا د 1/4 برابر دی نو دا موږ سره آپشن نمبر ډي صحیح جواب شو. ټیک شو. بیا دی وایي چې a ball is projected upward یو بال چې کوم دی موږ بره باندې ورلړه کو with a velocity of 100 meter per second. دا ګوره دونه velocity سره بال بره ورخوشی کو دا موږ سره vi شو. it will strike the ground دی به ګراوند ته په څومره nearly دی به ګراوند ته په څومره ټایم کې واپس راځي. ګوره دې جواب چې کوم دی هغه دا دی چې کله بال دی بره ورخوشی کو بیا بال واپس هم راغو نو تاسو به دا نومیریکل چې دی دا به تاسو د یو سایډ نه سالو کوئ بره نه یا بره نه ښکته راغو تاسو به ټایم فایند کوئ بیا ټوټل ټایم چې کله موږ وباسو نو بیا به موږ څو کوو بیا موږ 2 سره ملټیپلای کوو. دلته ګوره وي آی دی موږ راکړی دی چې 100 دی په هایسټ پوینټ باندې وي اف 0 وي. ټیک شوه نو ټایم فایند کول دي نو دې لپاره موږ فرست اکویشن اف موشن یوز کولی شو. فرست اکویشن اف موشن چې وي اف از ایکوال ټو وي آی پلس 80 دا به جی ټي راشي وي اف 0 شو وي آی موږ سره 100 دی ماینس 9.8 جی برابر شو او ټایم فایند کول دي 100 دی خو راواړوئ نو ماینس 100 از ایکوال ټو ماینس 9.8 انټو ټایم ماینس ماینس به کټ شي टी is equal to 9.8 چې د خواړو نو ډیوایډ بشي 100 ډیوایډ بای 9.8 دا تقریبا د 10 برابر راځي. نو که تاسو وګورئ موږ سره آپشنز کې 10 سیکنډ شته دا به زموږ صحیح جواب شي. ٹھیک شو. بیا نمبر 5 نمبر ام سی کیو ته راشي a football is kicked at 45 degree فوټبال چې کوم دی دا موږ 45 ډیګري انګل سره ورخوشی کو علت هم ولا ورکا with horizontal with kinetic energy of E. The kinetic energy at the highest point is نو په highest point باندې لومبه خدا موږ ته پته وي چې په highest point باندې با velocity سی وي. highest point باندې یعنی کله چې ته projectile motion study کې کنه دا projectile دی دا highest point دی. ټیک شو. چونکه دلته کې vertical motion موږ سره ختم شو ځکه چې د highest point ته ورسېدو دلته کې وتا سره چې کوم وی واي دی کنه هغه کمپوننت وتا سره شي او 0 شي دلته کې چې کوم کمپوننت دی او وی ایکس وی او هغه موږ سره برابر دی وی ناٹ کاس تیټا. نو چې کله ته په هایست پوینټ باندې کاینټیک انرژي فایند کې
ठीक शो पता सारा काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन ने काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर ठीक शो 1/2 mv स्क्वायर उस ये मुंग ददे पदे बांधे सवा चो दे पदे बांधे बिल्कुल दूंगा ई वाचो लो ई इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर ददे दा वेना मुताबिक उस v चकम दे दा मुंग सरा बराबर सीधा v नॉट cos थीटा या द v cos थीटा नो मुंग सरा पे हाईएस्ट पॉइंट बांधे यानी ई चकम दे पे हाईएस्ट पॉइंट बांधे मुंग सरा सरा शी अब मुंग सरा शी 1/2 m v cos थीटा दा ये स्क्वायर शी 1/2 mv स्क्वायर और cos 45 से दे cos 45 मुंग सरा सा बराबर दे cos 45 मुंग सरा 1/√2 बराबर दे उस चेतो तो स्क्वायर वाख लमा लमा सरा दी 1/2 mv स्क्वायर दमा स्क्वायर पे 1 राशि और दा √2 दा बदला 2 राशि यानी 1/2 दा चकने दा मुंग सरा ई बराबर दे और दा शू डिवाइड बाय 2 यानी दमुंगा चकम सही जवाब भी है मुंग सरा e/2 राशि Thus, the next MCQ तो हो रही नो an object travels at constant speed around a circle of 1 meter in 2 seconds. The time show, the radius show, the time show. What is the magnitude of its acceleration? उस बार दा सर्कुलर मोशन दे मुझे सर्कुलर मोशन के कलम में एक्सेलरेशन फाइंड कौन मुझे पता रहा a is equal to v square by r बराबर इन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तल्ले के उस खबर है चकन दे नो r चकन दे मुझे दा 1 बराबर दे नो बस चेकुंगा डिवाइड बाय 1 को यानी नो दा 1 की से खत्म दा r की से खत्म शवानो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मुंग सा द v स्क्वायर बराबर रहा हो उस पर v मुंगा सिंगे कैलकुलेट को दा सर्कुलर मोशन दे द सर्कुलर मोशन दे नो सर्कल दे द सर्कल डिस्टेंस चकन दे आगा मुंगा सा सर्कमफ्रेंस बराबर भी ददी यो चक्कर चकन दे मुंगा सा शो आगा मुंगा 2 पाई r शो ठीक शो डिवाइड बाय टाइम यानी वेलोसिटी चकल मुंगा फाइंड को वेलोसिटी चकन दे मुंगा सा s/t राशि द सर्कल डिस्टेंस 2 पाई r शो और डिवाइड बाय टाइम मुंगा v स्क्वायर बदे बाने पुट को 2 पाई r दबा मुंगा होल स्क्वायर वाक लो कच v बाने स्क्वायर दे और डिवाइड बाय टाइम और टाइम बाने मुंगा स्क्वायर राशि यानी होल स्क्वायर बशी नो दा राशि 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइड बाय टाइम मुंगा सा 2 बराबर दे 2 पर स्क्वायर राशि तो 4 और 2 स्क्वायर और 4 दे 4 दा कैंसिल शी r चुंगे ऑलरेडी मुंगा सा 1 बराबर दे 1 स्क्वायर 1 राशि दा मुंगा सा पाई स्क्वायर राशि नो पता सो बोरी मुंगा सा दा के ऑप्शन नंबर बी से दा सही जवाब भी So next over MCQ number 7 था a ball is thrown toward the earth and bounce back ठीक शो during this process देखिए को रही और अहम खबर दी था कड़ी था बाल चकन दे हम जमा के तरह खुश को ता बाल जमा के सर ओ जंगे दो वापस रवान दे तो कता सुले को गो रही कल से बाल पक्का तरह रवान दे नु जी चीज ना पॉजिटिव दे कल से बाल वापस रवान दे नु जी चीज ना मुसरा नेगेटिव दे ठीक शो पॉजिटिव की डायरेक्शन बिल्कुल उमक के चिकम द मोशन डायरेक्शन वी नो दैट like the g direction che the a acceleration not downward दे पर नेगेटिव एक्सेलरेशन के डायरेक्शन che आगा द मोशन अपोजिट वी दिस बबारा बांधे रवान दे और डायरेक्शन में द जी सभी या डाउनवर्ड वी नो पदवानो केसेस की डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन che नागा डाउनवर्ड दे तो सही जवाब पर देखिए कम हो देना देखिए दी लिखल दी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन चेंज है ना होगा दूसरा गलत शो दा कची वेलोसिटी डायरेक्शन नहीं चेंज हुए डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन चेंजेस नो दाम गलत शो दा कची देखिए भी दी लिखल दी एक्सेलरेशन चेंजेस नो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी चेंजेस ऑप्शन नंबर डी कुछ डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन चेंजेस नो दूसरा ऑप्शन नंबर सी देखिए सही दे चपादी करी दाने दी वेली एक्सेलरेशन चेंज होगा डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी चेंजेस होगा देखिए the displacement of velocity direction is change होची और velocity और displacement के नेगेटिव वाला कंसेप्ट निश्चित नो लिहाजा सिर्फ displacement of the velocity direction change हो बाकी the acceleration direction नहीं चेंज हुए नो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब शो ब्या तसबल नेक्स्ट हो रही if a body is allowed to fall freely तगोरी fall freely from a certain height
د یو هایټ نه چې کوم دی یو بال موږ راخوشي کو اټ کور د ډیسټنس اف ان فرست سیکنډ ایکوال ټو. اوس دلته چې کوم دی کنه یو خبره کړې ده دا چې کله موږ د بل نه راخوشي کو دا خبره موږ مخکې موکا د وی آی وسی وی او 0 وی او بیا چې کله دې په خط راځي نو د اکسلریشن چې نو هغه 9.8 میټر پر سیکنډ سکوير دی او هغه هم پازیټیو اکسلریشن وی دی. مطلب دا دی چې کله د ویلاسټي په شروع کې 0 و نو دا یو سیکنډ بعد د په ویلاسټي کې دومره انکریز راغو یعنی په دې پوینټ باندې یعنی د فرست سیکنډ نه بعد په دې پوینټ باندې ولا د ویلاسټي وی 9.8 میټر پر سیکنډ. مطلب دا دی چې د په یو سیکنډ کې څونه فاصله کور کا د په یو سیکنډ کې 9.8 میټر فاصله کور ډیسټنس کور کو. دلته به موږ وګورو چې دې څه لیکلي دي 2g g لکه دلته کې وګوره 9.8 د g برابر دی. دلته کې موږ سره آپشن بی صحیح جواب شو. دونه فاصله به دې کور کوي د g برابر دی 9.8. بیا دې چې two balls of different masses دو بالونه دي او د دوه ماس یو بل نه بدل دي one lighter and one heavier are thrown vertically upward په بره باندې ورکو شکل the same initial speed دو بالونه دي یو ورکوټه دی بل غټ دی دوه بره باندې ورکو شکل په یو ټایم باندې او د دوه سپیډ هم سیم وي یعنی د سپیډ دوه به سیم وي. ٹھیک شو. which one will rise to the greater height کوم یو به ډیر برزي the lighter one the heavier one both ball will reach the same height. دوه هایټ په ځکه سیم وي چې موږ ته پته را چې جی چې کوم دی نو هغه به سیم وي ځکه چې دا خو اکسلریشن ډیو ټو ګریویټي ټول لپاره سیم ده. دویمه خبره چې دی نو هغه د انیشل ویلاسټي د دوه انیشل ویلاسټي سیم ده نو اتوماتیکلی چې کله ته د هایټ خبره بیا کې نو هایټ موږ سره ګوره د وی آی ټی پلس 1/2 جی ټی سکویر برابر ده. نو چې وی آی هم سیم شو او جی هم سیم شو نو ټایم خو به خبره نشته نو لہذا دا دوه به چې کوم دی هم یو هایټ ته رسي نو both ball will reach to the same height. موږ سره آپشن نمبر سی دلته کې صحیح جواب راځي. نیکسٹ ایم سی کیو ته راشئ نو دلته کې تاسو وګورئ if the slope of velocity time graph remains constant چې کله ګراف کانسټنټ وي نو بیا به څه چل وي. ګوره یو خبره خو یاد ساتئ همیشه په ګراف کې ایکس ایکسس وای ایکسس چې کله تاسو ګراف یو سټریټ لاین وي دا به تاسو یونیفارم ویلیو شو کوي. کومه ویلیو به شو کوي؟ یونیفارم. اچھا د هر څه ګراف وي دلته کې چې کوم دی ویلاسټي ټایم ګراف دی دلته کې چې کوم ګراف دی هغه ویلاسټي ورسس ټایم دی. نو موږ ته پته ده چې د ویلاسټي ټایم ګراف سلوپ چې دی سلوپ فارمولا سره وای کوارډینیټ ډیوایډ بای ایکس کوارډینیټ دلته کې په وای باندې موږ سره ویلاسټي ده په ایکس باندې موږ سره ټایم دی نو ویلاسټي ډیوایډ بای ټایم دا موږ سره د اکسلریشن برابر دی. ان د ویلاسټي ټایم ګراف سلوپ موږ سره د اکسلریشن برابر دی. ټیک شو دا خبره یاد ساتئ. بیا چې کوم دی ګراف هم چې کوم دی نو هغه موږ سره سټریټ لاین دی یعنی کانسټنټ دی نو چې کله ګراف موږ سره کانسټنټ دی یعنی یونیفارم دی او هغه سلوپ موږ سره د اکسلریشن برابر دی نو مطلب دا دی چې دا ګراف موږ ته یونیفارم اکسلریشن شو کوي. دی لیکلي دي چې یونیفارم ویلاسټي یونیفارم اکسلریشن ویریبل اکسلریشن نیگیټیو دا لکه موږ سره یونیفارم اکسلریشن صحیح جواب راځي. د ډسکشن مطابق a bullet of mass m is fired with velocity v دا د ټریک ام سی کیو دی خای ته بل کوم غور کوي onto a block of wood of mass m نو کله دا د wood چې کوم دی ماس هغه د m برابر دی and initially at rest دا لرګي چې دا initially پر rest کې دا final velocity of the system ګوره دې کې دا پورا سیستم velocity دی. اوس ګوره لکه دا موږ سره چې کوم دی wood دی ټیک شو د لرګي ټوکر دا bullet دی ټیک شو د چې کوم دی initially پر rest کې دا velocity چې نو هغه 0 ده ټیک شو. د bullet velocity چې هغه موږ سره v ده ماس موږ سره د m برابر دی. اوس کومه خبره کو کنه د انیشل مومنټم نو موږ سره د سیستم مومنټم راځي ام وی یعنی دا د بولټ مومنټم شو پلس مومنټم اف د وډ راځي موږ سره ام او چې دا ویلاسټي موږ سره 0 برابر ده ملټیپلایډ بای 0 دا موږ سره شو مومنټم بیفور کولیجن یعنی انیشل مومنټم دا برابر وي د فائنل مومنټم دا ګره مومنټم اف د بولټ پلس مومنټم اف د وډ از ایکوال ټو فائنل مومنټم. کله چې دا بولټ راشي او دا د لرګي سره دلته کې مطلب دې سره او جنگيږي دا بولټ په کوم نه د سره سټک شي ٹھیک شو دا دوه سیستم یو شانتي یعنی په یو ځای باندې موشن سٹارټ کی نو مومنټم کې بیا څه کیږي دا دوه ماسز د خپل کې پلس شي یعنی مومنټم اف بولټ او مومنټم اف
ووټ دا خپل کې یو ځای شي دوه مومنټم خپل کې یو ځای شي پلس بشي ټیک شو ویلاسټي به سي فاینل ویلاسټي دا به موږ فایند کوو نو ګوره دا خو تاسو سره 0 شو دا چې ملټیپلایډ بای 0 دا موږ سره ام وی راغو موږ دا فایند کوو نو دا ویلیو نه ډیوایډ نه دی خو راولي ډیوایډ بای ام پلس کیپیټل ام از ایکوال ټو وی نو که تاسو آپشن وګورئ نو آیا دا آپشن موږ سره شته او که نشته یعنی تاسو خدل لکه دی لکه یو بل سټایل کې لیکلی دی موږ ما سټایل ته خیر دی واړو تاسو وګورئ کنه نو ام ډیوایډ بای ام پلس کیپیټل ام بریکټ کې باندې شو دا وی چې کوم دی کنه دا خیر دلته کې ولیکئ دا هم لیکلی شو فاینل ویلاسټي شو ټیک شو نو دا آپشن موږ سره پکې شته نو موږ سره په دې کې دا آپشن چې دی آپشن نمبر بی دی وګورئ تاسو ټیک شو بیا نیکسٹ ام سی کیو ته راشي A body is freely falling. Body چې کوم دی freely یعنی بارنه راخوشی دی. Which of the following is true? کوم یو پکې true دی؟ It has a constant velocity. کله چې بال freely motion کوي یعنی motion due to gravity کوي په دې کې خو velocity کلم constant نشي کېدی تاسو ته پته راشي دا په velocity کې به increase راځي یعنی acceleration due to gravity سره به راځي. It has a constant acceleration. Its acceleration decreases. No, acceleration به decrease کیږي نه but acceleration موږ سره constant 9.8 سره راځي it is in equilibrium نو دا خبره موږ کله تاسو ته چې acceleration پکې وي نو بیا به equilibrium نه وي نو لہذا option B ټیک جواب دی کله چې body free falling motion کوي the acceleration due to gravity به موږ سره constant وي دا next MCQ ډېر tricky دی ته بل خیال کوو a projectile has a same range and height at an angle of یعنی په کوم angle باندې به the projectile range او height موږ سره سیم راځي تاسو ګورئ height of projectile چې دی دا موږ سره v square sin square theta divide by 2g دی او range چې دی هغه موږ سره v square sin 2 theta divide by g دی دا د height of projectile او دا height of projectile دا range of projectile دا تاسو projectile motion کې ویلي دي او دوی و چې دا دواړه برابر دي نو موږ به څه چلو کوو چې موږ دا دواړه ایکول واخلو یعنی v square sin square theta divide by 2g دا موږ برابر واخلو v square sin 2 theta divide by g اوس په دې کې تاسو وګورئ نو v square او v square به کینسل شي د دې کیسه ختمه شوه g او g به هم کینسل کو خبره پاتې کېږي د theta دا تاسو وګورئ که نه دا دی 2 theta دې ته په سیکنډري میتھمیټکس کې فارموله ده دې ته وایي ډبل اینګل آیډنټیټي که د میډیکل سټوډنټان وي نو هغوی دا یاد ساتئ چې ډبل اینګل آیډنټیټي چې کوم دی هغه به څنګه وي دا فارموله ځان سره یاد ساتئ او تاسو په کار راځي هغه سره چې sin 2 theta is equal to 2 sin theta cos theta دا یاد ساتئ دا فارموله به ځان سره ذهن کې واچوئ ځکه چې تاسو خو میث نه ویلي دا فارموله ځان سره ذهن کې واچوئ نو لہذا sin square چې کوم دی دا به موږ سره راشي sin square theta divide by 2 is equal to sin 2 theta په دې باندې راشي 2 cos theta into sin theta خیر ده که sin او cos مخلوط شي څه فرق پې نه غورځېږي دا sin square چې کوم دی کنه اصل کې sin multiplied by sin دی دا یو sin به دې سره کینسل شي دا 2 equal نه دی خوا بوځئ نو موږ سره به پاتې شي sin theta او دا cos دی خوا راواړوئ دا به شي sin divide by cos 2 دی خوا بوځئ دا به شي 2 multiplied by 2 نو موږ سره د sin by cos موږ سره ټینجن برابر دی نو ټینجن theta is equal to 4 اوس زموږ انګل پکار دی نو theta is equal to ټینجن دی خوا بوځئ is equal to 4 اوس ټینجن انورس 4 نو ټینجن انورس 4 چې دا موږ سره تقریبا د 76 ډیګري برابر راځي او تاسو حاصل کې کریکټ آپشن چې کوم دی نو هغه 76 ډیګري وي یعنی پروجیکټایل چې کوم دی هغه په 76 ډیګري باندې تاسو سره سیم رینج او سیم هایټ ورکوي بیا نیکسٹ وګورئ the momentum of a particle is numerically double the kinetic energy ٹھیک شو دا په بل سلاید باندې کو the momentum of a particle is numerically double the kinetic energy what is the velocity of the particle momentum of particle is numerically double the kinetic energy یعنی چې کله ان مومنټم چې کوم دی برابر دی د چا چې کله موږ کاینټیک انرژي سکو هغه موږ ډبل کو
چې kinetic energy double کو هغه د مومنټم برابر دی نو د body velocity به څه وي نو د مومنټم فارموله موږ سره mv ده kinetic energy 2 into 1 over 2 mv square ټیک شو 2 او 2 به کینسل شي m او m به کینسل شي دلته کې موږ سره پاتې شو v نو که چېرې زه ولیکم چې v is equal to v square او یا زه ولیکم چې v is equal to v into v او دا یو v د دې سره کنه دا به پاتې شي 1 او دا به پاتې شي v دا څو غري v is equal to سره موږ سره 1 میټر پر سیکنډ موږ سره صحیح جواب سره شي اپشن A دا دینه پس تاسو راشي کنه نو دا نور ایکسکیوز وګورئ په دې کې مونږه دا ګوره a shell initially at rest explodes into two pieces equal mass دې وی کنه چې یو مواد دی دماغه خیز مواد دی یا هر څه چي دي دا چې کوم دی نو انیشلی پر ریسټ کې دی مطلب دا چې د دې انیشل مومنټم چې نو موږ سره 0 دی دی وی چې کوم دی ایکسپلویډ وشو دماغه وشو او دا په دوه پارټس کې ډیوایډ شو ایکوال پارټس کې یعنی دا چې کوم دی نو په مینز باندې ډیوایډ شو نو بیا وسه چل کیږي نو چونکه انیشل مومنټم ایکوال ټو 0 دی نو د فائنل مومنټم په هم د 0 برابر وي بیا وسه کیږي move with different velocities in different directions be at rest دی وی چې دا به دوه پارټس جوړیږي د دې دوه ویلاسټي چې کوم دی هغه د یو بل نه بدلې او دا به مختلف ډایرکشنونو کې رواني بیا و چې دا به په ریسټ کې وي بیا و چې موو with the same velocity in the same direction دا دوه به چې کوم دی وي په یو ډایرکشن کې خوشي شي بیا و چې موو with the same velocity in opposite direction دا اپشن موږ سره ټیک دی هغه وجه دا ده چې کله دا په دوه پارټس کې ډیوایډ شي چې انیشل مومنټم 0 دی دا یو پارټ چې کوم دی دا به دې سایډ ته روان شي بل پارټ په دې سایډ ته روان شي دا دوه مومنټم چې کوم دی هغه سیم وي چې کله دا دوه موږ ایډ کوو دا د مومنټم mv1 دا د مومنټم دا دوه خپل کې سوي دا برابر وي او ان اپوزیټ ډایرکشن به وي دا به دوه یو بل کینسل کېږي نو بیا هم 0 راځي دا اپشن نمبر ډي چې کوم دا ټیک دی the momentum of a particle is numerically double the kinetic energy دی وی چې د یو بودی مومنټم چې دا kinetic energy ډبل برابر دا موږ یو سولف کو دا نومریکل هم سولف شو two bodies held one above the other دو bodies چې کوم دي د یو بل د پاسه دي at a distance of 50 cm simultaneously released یعنی یو بودی چې کوم دی نو هغه دا دی بل بودی چې کوم دی نو هغه دا دی دا نو مسکه فاصله چې کوم دی نو هغه 50 سم ده دا موږ یو هایټ نه راخو شکل ټیک شو what will be their separation after 4 seconds یعنی 4 سکند بعد چې کوم دی دا دوه مخ خطر راخو شکل 4 سکند بعد دا دوه خطر راخته وي دې مسکه چې کوم فاصله دا به وسوم رہی دا فاصله به سوم رہی چې کوم سیپریشن دا به سوم رہی نو چې دا دوه لپاره د ویلیو اف جی چې کوم سیم دا د سیپریشن به هم سیم وي نو 50 سم به وي اگر تاسو آپشنز وګورئ نو په دې کې 50 سم چې دی هغه موږ سره د 0.5 میټر برابر دی نو آپشن نمبر डी صحیح جواب دی بیا بل وګورئ ام سی کیو نمبر 5 a car stops and then starts accelerating uniformly at a rate of 3 meter per second square speed of the car after 20 seconds ګوره دې څه وایي a car stops and then starts accelerating uniformly یعنی یو موټر چې هغه 3 meter per second square سره څه شو uniform acceleration سره روان شو speed of the car after 20 seconds will be ګوره initial speed چې کوم دی 0 شو stop او بیا start کنه او چې کله دوباره start کېدو initial speed خو 0 acceleration موږ سره څه دی هغه د موږ سره 3 meter per second square نو speed به اوس فائنل speed به څومره وي دا فایند کوي او ټایم تر دا کړه دی 20 سکند دا ډېر اسانه ام سی کیو دي کې څه نشته فرست ایکویشن هم موشن تاسو ګورئ وی اف از ایکوال ټو وی آی پلس 80 باندې سولف کیږي وی آی 0 دی ایچ دی نو هغه موږ سره 3 دی او ټایم 20 دی او دینه موږ سره 60 میټر پر سیکنډ نو دا ګورئ موږ سره اپشن نمبر डी بالکل صحیح جواب دی بیا چې کوم دی دا ام سی کیو دی نمبر 6 دا موږ سولف کو بیا نمبر 7 دا موږ سولف کو ا باډي دا موږ سولف کو ا پارټیکل پروجیکټایل ول دا موږ سولف کو او د اخره هم موږ سولف کو یعنی دا موږ لیکچر ور دي کې موږ مختلف قسم ام سی کیو سولف کو ان شاء الله ملایوي په نیکسٹ لیکچر کې او دینه زیات ټریکی او کمپلیکیټډ نومریکل باندې ثانک یو ویری مچ